حضرت مالک بن دینار رحمه الله یو ډیر عجیبه شخصیت تیر شوی ډیر لوی د وخت ولی تیر شوی د وخت ډیر لوی عالم او متقی او پرهیزګار سړی دی جوړ شوی د زه مخکې دې خپل واقعه ذکر کړي وایي زه ومه په پولیس کې هغه وخت کې پخوانی دور نو خلکو به وینځې اخیستې دا جنگ کې به چې کومه زنانه قید شوې دا به وینځه جوړوله شرعاً دا جایزه وو نو دا به یې اخیستې نو وایي چې ما یو وینځه واخیسته د هغې سره زما ډېر ښه تعلق و ډېر محبت و ورسره الله رب د هغه وینځې نه ما ته لور راکړه هغه لور سره هم زما ډېر زیاته مینه وه او روزانه به ما سره لوبې کولې مینې محبت اظهار به یې کوو زما عادت دا و چې ما به شراب څښل ما اوس هم چې زه راغلم د کېدم به شراب به مې څښل د شراب په نشه کې به زه وده شو زما دا لور به چې کله ما سره به ګیلاس د شراب ولیده جام او ګیلاس پیاله به د شرابو په لاس ولیده زما نه به یې واخېسته ما به ورته ویلي شو نه ولې محبت مې د بچي سره و ګیلو سره یې محبت و یا هغه شراب پیالې به زما په دې کپړو باندې راتوی کړه دا ماشومه لور مې ایسته وفات شوه دا وفات شوه زه ورپسې ډېر زیات خفه وم د شرابو ګوټ مې وکړ او بیا ویده شوم ماخوستن دا خفګان د وجې نه چې ودې ما خوب وینم په خوب کې یو داسې عجیبه میدان لګېدلی د قیامت میدان چې د حشر میدان چې وزه چې روان یم شاته ناپسې یو خطرناک اژدها یو خطرناک څیز چې ما پسې راپسې دی او ما خوري رالاندې کوي مې ما پسې را روان دی وزه دې په منډه باندې روان یم منډې وام مخې له راله یو بابا مخې له راغی ضعیف کمزورې بابا ښکلې مزېدار شکل والا تکې سپینې کپړې یې چولې دي یو لاټي ورسره ده امسا ورسره ده ما ویل چې زه بابا نه بس امداد وغواړم او د دې اژدها نه مې بچ کړي دا کومه اژدها چې راپسې ده د دې نه مې بچ کړي ویزه بابا ته ودرېدم بابا شاته راپسې خطرناک اژدها راپسې ده ما د دې اژدها نه بچ کړه ویا بابا ډېر په کمزوري انداز باندې ډېر په قلار آواز باندې ما سره خبرې شروع کړې ما دې چې بچې زه خو ډېر کمزور یم دا اژدها ډېره زوروره ده په طاقت ما کې نشته ما ته وویل چې داسې وکړه تا ته یو ځای ښیم لاړ شو هغه ځای کې امید دا دی چې تا ته څه فایده میلاو شي ستا څه امداد وشي وایي زه ما ته یې یو غر طرف ته ګوته ونیوله دغه غر طرف ته لاړ شو وایي زه روان شوم روان وم وایي ناڅاپه ما وکتل د غر نه لاندې اور لګېدلی دی خطرناک اور دی وی قریب و چې قابو مې خپه خوېدلي وي وړاندې غورځېدلي روان یم منډې وام و چې کله دی غر ته ورنږدې شو غر ته کله ورنږدې شو نو یو اواز وشو چې د مسلمانانو امانتونو تاسو بار ته راوځئ یو مسلمان په تکلیف کې دی په دې کې د هغه غر باندې یو غټ محل جوړ شوی و په هغه محل کې بلاشي دروازې وي بلاشي کړکۍ پکې وي هغه کړکۍ کولاو شوې پردې لرې شوې دروازې کولاو شوې او د هغې نه کچ کچ ماشومان بار ته راووتل واړه واړه ماشومان دا بهر بار ته راووتل بلاشي ماشومان وي په دې کې زما په خپلې لور باندې نظر شو هغه چې ماشومه چې وفات شوې وه په هغې باندې زما نظر شو وایي ما طرف ته یې رامنډې کړې وي هغه زه ولیدم هغه ولیدله وي زما نه یو لاس زما نه چاپېره کړه یو لاس باندې اژدها ته اشاره وکړه او هغې زما نه واپس کړه وي زه د خپلې لور سره په غېږ کې ناست یم وي زه یې په خپلې غېږ کې کېنولم ما سره نو خبرې اترې کې لګیا دی د خپل ماشوم لور ما سره لګیا ده خبرې کوي
ما دوی بچي تاسو دلته کې څه کوئ؟ دا دلته کې د مسلمانانو هغه ماشومان بچي چې کوم په د ځوانۍ نه مخکې وفات شي، که هغه ماشومان دي او که ماشومانې دي، په دې کې یو امانت پروت دی او دا د هغه خلکو امانت دی چې دا به د خپلو والدینو لپاره د جنت او د جنت د تلو د سفارت ذریعه ګرځي. روایتو کې راځي چې دا بچي چې کوم په ماشومتوب کې وفات شي، د قیامت په ورځ باندې د څه شي د والدینو لپاره د جنت د سفارت ذریعه ګرځي، جنت ته تلو ذریعه ګرځي. بیا وایي د خپلې ماشوم لور سره مې خبرې کولې، تاسو دلته څه کوئ؟ تاسو د قرآن آیاتونه مې وایي. نو دوی آو مونږ دپاره دلته کې معلمات دي، فرشتي دي، او دارنګې هغه مونږ ته سبق کوي، د قرآن تلاوت راته کوي، د قرآن راته کوي، دا راته ښایي. ما ته بیا تپوس کو بچې چې په دې لار باندې راتلم، دلته کې ما پسې خطرناک اجتهاد و، دا څه شي؟ هغه دوی دا ستا هغه بد اعمال دي، دا ستا ګناهونه دي، ستا ګناهونه دومره زورور وو چې لوی اجتهاد جوړه شوې وه. ای زما او تا سوچ وکړو، زما او تا د هغې نه به سوچ وکړو او اجتها په ډبري نو. بیا وایي چې ښه دا راته ووایه بچیا، دا خو زما ګناهونه وو، دا اجتها چې ورته توره خطرناکه. دا راته ووایه چې دا بابا رانه مخکې راغی، زوی په ښایسته بابا و خو ضعیف و، کمزورې و، سپینې کپړې یې اچولې وې، سپینه ږیره او سپین سر داسې وکړو. او دې بابا دا کوم بابا چې تا ولیده دا ستا نیک اعمال وو. دا څنګه نیک اعمال وو؟ دا ډېر زیات کمزوري وو، ستا یو څو نیک عملونه وو، د شمار یو څو نیک عملونه دې کړي دي، دغه کمزورې بابا و. بس تاله د بچاو نور طریقې ونه ښودله، خو صرف تا ته لاره سمه کړه کېدي چې دغه د بچ شي، بس دومره تعاون یې سره وکړو. دا که زورور وي، تا نیک اعمال برابر کړی وي، نو دغه موقع باندې به تا دا اجتها به تا نه منع کړې وه، خو دومره طاقت پکې نه و چې ستا د ګناه والا چې کوم اجتها تا جوړه کړې وه، د هغې طاقت د هغې مقابله یې نه شوه کولی. محترم فرمایي مالک بن دینار رحمه الله فرمایي چې کله دغه هر څه ما ولیدل خوب کې را بیدار شو، توبه مې ویستله د خپلو ګناهونو نه، خصوصا د خپلو شرابو نه، د هغې نه مې توبه ویسته او د هغې نه بعد کېناست، د الله د دین یو ډېر لوی عالم، ډېر لوی پرهیزګار او متقي انسان ته وګرځېد. الله پاک د هغه په ذریعه باندې ډېر خلکو ته بیا هدایت ورکړی دی او ډېر خلکو ته بیا دین رسولو، دین پرچار یې کړی دی.